قدرمندو دا وخت په هغه مقام باندې ولاړم په کوم مقام باندې چې دغه بده پیښه رامنځته شوې ده او تاسو کتل چې د دې ځای نه دغه هغه ښکته ځای پورې دغه ګاډی ښکته ورته شوې دی که تاسو په دې طرف باندې وښیم نو په دې سایډ نه دا ګاډی راته اوس پته نه لګي چې دې ځای کې کومه داسې بده پیښه دته راله چې دی د هغه خوا د سایډ د طرف چې دی هغه داو د دې نه دا راغی او په دې طرف ښکته کوز شو نو پولیس په خپل انویسټیګیشن کې دوه وجې لیکي چې یو وجه خدا ده چې د اوور سپیډینګ کو اتر نه چې راته نو د تیز رفتارۍ د وجه نه دنه ګاډی نه کنټرول شوی کته تللی او دویمه خبره دا ښیي چې دا د اوورلوډینګ د وجه نه شوی دی ولې چې په ګاډي کې په فیلډر ګاډي کې 14 کسان هغه سوارو اگر که واړلو یو خو 14 کسان په یو ګاډي کې څنګه رالل نو باید چې دغه بده پیښو چې دی هغه انویسټیګیټ کړي شي چې آینده دپاره داسې بده پیښه منځته رانشي څه ملګري راسره ولاړ دي تاسو هم تاسو ته ښیو چې دې یو ټایرات کې دی چې یو د دې دغه کې دی چې دا اوورټیک جی اوورټیک چې کوم خامخا ورته سره راوړلو کنه جی جی اوورټیک به کړی نو اوورټیک سره به دغه شوی په ګاډي کې په فیلډر ګاډي کې 14 کسان څه گنجائش لري دا خو زیاتې دي جی جی زیاتې دي تاسو نه دا تاسو کوم جی ورکوالي نه ډرایوینګ کوي 550 کاله تاسو ډرایوینګ سره پوښو یو ډرایور چا تر ناراضي او سره خپل فیملی ناس وي آیا دا ځای د حادثې یا د دې اساس په نظر کې څه وجه کېدای شي بسم الله الرحمن الرحیم جنان صاحب او جهان مننه او دا کوم واقعه چې پیښه شوې ده الله پاک ته اوس د پسماندگان چې څومره دي هغه ته د خدای پاک صبر ورکړي او دا کوم ته وفات شو دی ته د خدای پاک بخښنه وکړي دا موږ په هغه مقام باندې ولاړ یو چې په کوم مقام باندې د حیثیت او ډرایور زه دا خبره کوم چې بغیر د غفلت نه اوس نور به نه خدای خبرې چې آیا څه وجه کېدای شي او په دې ځای کې د لاس دا نه دی چې په دې باندې د ښکته لړ شي او دا ځای هم داسې خطرناک نه دی چېرې په ده باندې والله علم چې څه داسې پیښه ورته راغله چې دنه دا ګاډی دومره بې کابو شو او دومره درنې کندې ته لاړو لکه چې د لاس قبلې سایډ ته دی او د قبلې نه دی راځي نور خاطه ته او بیا په داسې سپیډ کې نو زما په خپل سوچ او فکر مطابق خو صرف او صرف په حیثیت یو ډرایور چې د ده غفلت کېدی شي یا د ده اوور سپیډینګ دی او دې نه به اوس خدای خبرې او که هغه ډرایور خلک وایي چې جو بل دی نو خدای پاک دې جوړ کړي نو هغه ته به نور اندازې چې یاره آیا څه وجه ده خو بهرحال د حادثې داسې د حادثې ځای دا نه دی چې دې کې دومره درنه حادثه راشي ځکه چې دا ځای په حیثیت د ډرایور موږ تاسو په دې کیمره کې موږ ګورئ او دا داسې دی چې اکسیډنټ نه دی چې د غر د خوا نه د ګاډی راځي او د غر په لمنه او بیا چې دا دومره لوی ترین دی په ښکته چې دا موږ په میټرو خو نشو ناپ کولی چې څومره دی خو اندازدان یو 300 ګزه نه خو به سیوای او دا بیا بالکل یکدم ښکته خوړته تللی دی پاتې شوه د اوورلوډینګ خبره تاسو وکړه نو دا زموږ بدقسمتي ده که دا کافران دا انجینران دا جاپانیان دا امریکنیان دا یورپیان هر څومره موږ له سهولت راکوي په حیثیت د یو انسان هغه په دې یو موټر کې د 4 تنو ځای ایښی دی او موږ پکې 14 تنه کینو نو دا زموږ له ټولو نه لویه د بدقسمتۍ او د بېسړیتوبۍ هم یو انتها ده چې موږ هغه چې کوم دپاره د څومره کیپیسټي لپاره دا ګاډی جوړ شوی دی پکار ده چې د هغې مطابق په هغې کې دا سورلۍ کیني خو زموږ یو بدقسمتي راشي بل خوا به د غربت یوه نښه راشي چې یاره که ماته یو 200 روپۍ څوک بچت شي نو د یو 200 روپو دپاره د بچت دپاره هم دا زیاتی دی او که نه دی د دې نه اوورلوډینګ کوي نو دا هم زیاتی دی او په دې دور کې خو په دې هرې ګاډو کې د هغې د انسان د بچاو دپاره تقریبا په دې سویچ بورډ کې هم او په دې دروازو کې هم په دې کې بیګونه ایښي دي که چېرته داسې بده پیښه کېږي چې حتی الوسه پکې انسان بچ شي او دا بیا هم زموږ بدقسمتي ده چې موږ د دغې نه سترګې پټو او ښه ونه ګورو د خپل ځانونه ورته قیمتي نه ښکاري نو الله پاک دې زموږ د خلکو له عقل او فکر او شعور هم ورکړي کم از کم او دې سره سره زه ډېر په معذرت سره به دا خبره هم وکړم چې یاره زموږ که دا څومره ادارې دي چې څومره د ادارې دي او د دې مجاز ادارې دي که هغه زموږ پولیس اداره د ډپارټمنټ دی که هغه زموږ د ACDC ډپارټمنټ دی نو دی له دې باندې مو په سختۍ سره عمل پکار دی چې کم از کم دغسې نه کوي جګ ته زما په دې خبره باندې به ډېر دا شان زما د ډریوران وروڼه چې څومره دي د ټیکسي خاوندان چې دي هغوی به پرې خفه کېږي خو موږ ته د دغې نه قیمتي د انسان جان دی
چې د انسان وجود د انسان دا ژوند ډېر قیمتي دی. نو موږ زه په خپله په ذات خود دا خبره کوم د خپلو ادارو ته دا یو سوال کوم ستاسو په درو باندې چې کم از کم که د ډرایوینګ کې په لاره تاسو کنټرول نشئ کولی نو په دې سیټینګ کې په دې اړه کې خو تاسو کم از کم دغه ذمواري کولی شئ چې یاره اوورلوډینګ نه دا خلک وساتئ. نو چې دا پیښه وي نو که دا پکې 4 تنه ناست وي 15 تنه د خیر د پکې کېږي خو 14 تنه خو سوال نه پیدا کېږي چې په موټر کې راځي نو کوم وفات کېږي نو هم په دې 15 کې هم د چا چانس پاتې شو او قتل پکې نه دا نو دا اوس شپږو کسانو پکې دی کې جانونه لړل او دا کوم پکې بچ دي نو خدای دې هغوی جوړ کړي خو د هغوی هغه بچاو هم څه خو بچاو نه دی. نو الله پاک دې رحم وکړي او زه د ډریورانو وروڼو ته بیا دا خواست کوم چې د خدای په خاطر شي د پیغمبر په خاطر شي کورونه د چا مه ورانوئ د 200 روپو دپاره دام په خدای واړوئ دام په خدای واړوئ چې دا د بل دا جان او مال او دا ژوند تاسو په خدای اړوئ چې خدای ته به منظوره وه نو دا هر څه په خدای مه وراړوئ دغه د خپله لږه مزدوري په خدای ور واړوئ ډېرې مه ګټئ او د خلکو له سهولتونه ورکړئ چې کافران او راله ګاډي جوړوي موږ خو لا دومره نران نه یو هر څوک چې کمپنۍ راله ګاډي جوړوي او هغوی راله سهولت راکوي نو تاسو راله زحمت او غمونه مه راکوئ. دا مې په پتلو باندې زه د ټولو عوامو ډریورانو ته دا وایم چې خدای په خاطر شئ دا په خدای ما ورغړوئ تاسو له غونډې کې ګزاره وکړئ او په دې خلکو باندې رحم وکړئ. نن د امازي فضا سوګواره ده او شپږ کسان خاورو ته وسپارلی شو د یو تن د غلطۍ د وجې نه باید چې حکومت د دې د بنیادي وجوهاتو انکوایري وکړي د دې روکتام وکړي چې آینده دپاره بیا داسې بده پیښه رامنځته نه شي او د دغه متاثره خاندان سره د ACDC او د صوبایي حکومت مرسته وکړي چې د هغې دغه دوک درد لږه مداوه وشي. اووه کسان دا وخت په هسپتال کې دي او د هغې خرچه ده او د دې خاندان دومره وس نشته. باید چې حکومت د زخمی خلکو په سرکاري طور علاج وکړي کم خلک چا ژوند بایله د چا زندگی ختمه شوله د هغې د خاندان سره مالی کومک وکړي. د وخان جانان وطن نیوز بنیر